السلام علیکم. زه اکثر تاسو ته وایم چې دا پاکستان چې دی دا د دوو خلکو دی، یو د اشرافیا دی او یو د عوامو دی. اشرافیا ته هر قسمه مراد دي، سہولتونه دي، سبسډیز دي او عوام تباه او برباد دي. په سپریم کورټ کې 55,000 کیسونه پراته دي. د ټول ملک نه د خواران زی او په کلونو د هغوی کیس نه راوځي، او بل طرف ته اشرافیا ده چې د هغوی کیس نن جمع کړي او په سبا یې تاریخ ولګي. دغسې یو کیس د میاں نواز شریف د نااهلۍ دی چې چیف جسټس صاحب دومره انټرسټ پکې لري چې دا 55,000 کیسونه یو طرف ته او د نااهلۍ کیس را مخکې کړي او د روزانه په بنیاد اوري، او کوشش یې دا دی چې دی له داسې لار جوړه کړي چې د میاں صاحب د حیات نااهلي ختمه کړي. او ته به دا ښه ده چې دا پروسیډینګ په ټي وي باندې ډایرکټ ښیي، نو عوامو ته هم دا تاثر دی چې دا جج صاحب چې دی، چیف جسټس صاحب، دا جوړ د میاں نواز شریف وکیل دی، ځکه داسې څه لارې ونه ګوري. پرون یې په هغې پروسیډینګ کې یو ډېر اهم نقطه راچوته کړه او هغوی دا ووایي چې یاره د دې حل په اسلام کې دی او اسلام کې د توبې لار ده. نو چیف جسټس صاحب ډېره ښکلې خبره وکړه، هغوی د دین نه خبر دي، خو په اسلام کې د غل دپاره سزا ده لاس کټ کول. نو چیف جسټس صاحب د توبې هغه دغه د میاں صاحب دپاره استعمالي، نو که د میاں صاحب دپاره استعمالول د توبې باندې داسې سزاګانې ختمیږي، نو پاکستان کې په جیلونو کې 66,000 جیلونو کې د قیدیانو گنجایش دی، او دې وخت کې پکې 85,000 نه سیوا قیدیان پراته دي، او ځینې پکې داسې کې دي چې چا پې جعلي اف آی آر کړي دي، یا د یو سیګرټ په چرسو کې دي، یا د سوک سپېړې په جګړه کې پراته دي، او بیا د څوک تپوس نه دي. نو که په توبه باندې میاں صاحب جج صاحب خلاصي، نو ښه پکار نه ده چې دا 85-86,000 بېګناه چې پراته دي په جیلونو کې چې دا د اسلام په شانتې توبه پې وباسي او ټولې ګناهونه وله معاف کړي. نو چیف جسټس صاحب ته خواست دی چې قانون د میاں صاحب او د عام سړي دپاره په کومه ورځ یو شو، هغه ورځ به رول اف لای او دا ملک به ترقي کوي. کو نه د خان او د وډیرا او د سردار او د بلوچ او د دغه دپاره یو قانوني او عام عوام غرق دی چې دغه 55,000 کیسونه په سپریم کورټ کې پروت دي او په کلونو د چا نمبر نه راځي، او بل طرف ته د زرداری صاحب یا د میاں نواز شریف یا د وزیرانو مشیرانو کیسونه د غنټو په حساب راځي او د غنټو په حساب هغوی ته انصاف ملاویږي. نو د دې نظام نه، نظام انصاف نه د خلکو هسې اعتماد ختم شوی دی. او که دا داسې فیصلې وشي چې د میاں صاحب له د اسلامي قانون باندې په توبه ټولې سزاګانې معاف کوي، نو د نورو لم دا خو اسلامي جمهوریت پاکستان دی، بیا د نورو لم په دغې توبه باندې دا فارموله په هغوی هم اپلای کړي، هغوی هم ختم کړي. او که نه صرف د ملک د زرداری او یا د میاں نواز شریف دی، نو بیا یې پسې سمه رجسټري کې چې عوامو ته پته ولګي چې دا په دوی پسې انتقال شوی او زموږ پکې اړو حصه نشته، موږ هسې د قبضې په ځای ناست یو. ستاسو څه خیال دی؟ کمنټ پې لازمن وکړئ او دا ویډیو ښه ډېره شیر کړئ چې دغې خلکو ته پته ولګي چې یاره د عوامو هم تباه په جیلونو کې پراته دي، پس کلونو یې فیصلې نه کېږي، نو چې دوی له سره هم بیا یک شان سلوک وشي. سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.